وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. پرشاتا آیتونو کی رسالت اثبات شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات بذریعه اعجاز قرآن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نبی دی، پیغمبر دی، دلیل په سره دلیل پیدار چې دلا یو کتاب ورکړی شوی دی چې هغه کتاب په مثل باندې څوک نشي پیش کولی، او که تاسو په شک کې د دې کتاب نه نو فاتو بصورت من مثله د دې په شانتي یو صورت پیش کړئ او ودعوا شهداءکم من دون الله، دغه شان خپل مددګاران راوغواړئ د الله نه سوا که چېرته تاسو رښتونې پرې خبره کې چې دا کتاب نبی علیه الصلاة والسلام د ځانه لیکلی. او بیا دا خبره ذکر شوه چې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. که چېرته تاسو را کار ونه که، یعنې د قرآن په مثل باندې تاسو یو صورت پیش نه که او هرګز به داسې ونه کوئ، نو بیا ځان د هغې اور نه بچ کړئ وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک دا انسانان او کاڼي دي، ګټې دي، اعدت للکافرین چې دا د کافرانو دپاره تیار شوی. نو دا د جهنم د اور تذکره وشو او د هغې د خشاک ذکر وشو چې د هغې خشاک انسانان دي او دغه شانتې احجار دي. نو د قرآن کریم عادت دا دی چې دی ترغیب او ترهیب دواړه یو ځای بیانوي. کوم ځای چې ترهیب ذکر شي خلق ویرئ نو هلته کې بیا ترغیب ورکوي، او کوم ځای چې د ترغیب ذکر وشي خلکو له ترغیب ورکوي، د جنت ذکر وشي، د آخرت د نعمتونو ذکر وشي، نو بیا ورپسې فورا ترهیب ذکر کوي. نو مفسرین وایي الترغیب و الترهیب توأمین، ترغیب او ترهیب دا دواړه جوړ بچي دي، غبرګ بچي دي. کوم ځای چې هم قرآن کریم ترهیب ذکر کوي نو بیا ورپسې فورا ترغیب، او کوم ځای چې ترغیب نو بیا فورا ترهیب. که د اور ذکر داری وشو، د جهنم ذکر وشو، ترهیب ذکر شو، خلک ویرېدل، نو ورپسې اوس ترغیب ذکر کوي، د جنتونو ذکر کوي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. ځکه چې قرآن کریم چرته رسینه کوي چې یو انسان تر جهنم ذکر کوي او دی دومره ناامیده شي، دومره ناامیده شي چې دی وایي یار د دې نه بچ کېدل خو مشکل دي، رامونځ نیم کومه دا دې پسې هم نه کوم، هسې هم غر کې هم تباه یم. قرآن داسې هم نه کوي او نه بلکل داسې صفا د جنت تذکرې او د عافیې او د درګذر تذکرې، د مغفرت تذکرې. چېرې یو سړی بیخي امید تر ډډه وایي چې مړه دا خو مزې دي، ټول عمر ګناهونه کوه، اخر چې مرې بس توبه، بس هر سره دړې وړې به ختم دی هر سره، او د هر سره پرېږدي او دی یو امید تر ډډه وایي. نو داسې هم نه کوي، بلکې قرآن کله ترغیب ورکي، کله ترهیب ورکي، کله د انسان امید او کله یره، کله امید او کله یره. نو روایتو کې راځي چې الایمان بین الخوف والرجا، ایمان دا د امید او د یرې په منځ منځ کې دی چې یو طرف ته الله نه یره هم کې او بل طرف ته امید هم لري، د دې پرې منځ منځ کې چې کوم دی نو دا صحیح ایمان دی. نو شاته د فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ذکر وشو، او دغه ځای کې دا اور دا د کفارو باره کې ذکر شوی چې چا د قرآن په مثل باندې آیت نشو پیش کولی او قرآن بیا هم نه مني، خو مؤمنانو خو واورېده که نه. دلته کې الله تعالی اوس هغه ترغیب ورکوي، د جنت ذکر کوي، هسې نه چې یو انسان دومره ویرېږي چې هغه نیک اعمال بیخي پرېږدي او هغه اړی مات شي. نو الله فرمایي ګورئ وبشر الذین، زیری ورکه هغې خلکو لره، مبشر نبی علیه الصلاة والسلام، ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیری ورکه الذین خلکو لره آمنو چې ایمان راوړی. شاته د قرآن تذکره وشو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نه کم خلک چې نه مني نو دا د جهنم خشاک، او کم چې دا کتاب مني نو دغې خلکو لره زیری ورکه آمنو چې ایمان راوړی پرې قرآن باندې. دویم وعملوا الصالحات، او نیک عملونه یې کړي د ایمان نه وروسته، عمل الصالحات، عمل الصالح. جنت
ته 2 پیر انسان د جنت ته داخلېدل دا په 2 قسمه باندې دي. یو په اول ځل باندې دخول دی او یو د سزا نه وروسته دخول دی. نو چې کوم یو انسان ایمان راوړ عمل صالح که کړي دی او که نه دی کړي یو ځل به جنت ته خامخا ځي، خو دی به د خپلو جرمونو هغه سزا په جهنم کې سکینو بیا به هله ځي. او کوم یو انسان چې په دخول اولی سره ځي چې دی جهنم د سره ډووم نه ویني او دی لاړ شي جنت ته، نو آمنو وعملوا الصالحات، ایمان نه وروسته بیا د هغې دپاره شرط عمل صالح دی. نو کوم یو انسان چې ایمان راوړه عمل صالح یې کړی. عمل صالح څه ته وایي؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی فرمایي یعنی عمل صالح څه ته وایي؟ عمل صالح دې ته ویلی شي بره د کوم قرآن ذکر چې وشو وان کنتم فی ریب مما نزلنا، هغه قرآن چې کوم اصول او طریقه کار تا ته ښولی د هغې موافق کوم عمل وشي نو دا عمل صالح دی. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی فرمایي چې عمل صالح کې 4 شرایط دي چې 4 شرطونه یې نو دا بیا عمل صالح دی. نمبر 1 د عمل کې علمي، د علم په رڼا کې وشي. نمبر 2 په یو عمل کې نیت صحیح، که ته د علم په رڼا کې هم کې خو ریاکاري پکې نیت دې فاسدي نو دا عمل صالح نه دی. دویم به نیت صحیح. دریم نمبر صبر. څلورم نمبر اخلاص. دا 4 شرایط چې پکې نو دا عمل صالح دی. نو کوم یو انسان چې ایمان راوړ عمل صالح وکړه نو مخکې الله فرمایي دیوله زیری ورکړه په څه شي باندې؟ ان لهم یعنی بان لهم په دې باندې زیری ورکړه چې دیو لره جناتین جنتونه دي، دیو لره جنتونه دي. جنت څه ته وایي؟ لغت کې جنت باغ ته وایي، اصل کې لغت کې جنت پټوالی ته ویلی شي او د جیم نون ماده چې په عربۍ کې بس کې راغلي نو په دې کې د 70 معنی پرته وي. د جیم نون لکه جنان دا زړه ته وایي سینه کې دننه پټي، جنین هغه ماشوم ته وایي چې په خېټه باندې پټي لا پیدا نه، جنون لیونتوب ته وایي کله چې په عقل باندې پردې راشي او عقل پټ شي. او دغه شان د جنت دا باغ ته وایي ځکه دی په ونو کې چې نو دا پټي نو دیو لره جنات دي. او په اصطلاح کې جنت چې دی نو دا هغه داري ثواب دی چې انسان عمل صالح وکړي او دله خدای تعالی به طور ثواب کم کور ورکړي نو دا جنت دی، او که به طور سزا ولا کم کور ورکړي او کم مکان ورکړي نو دا جهنم دی. نو دیو لره جنات دي او تجری بهیږي به من تحتها د لاندې د دې جنتونو نه الانهارو نهرونه د لاندې راغی نه، نو من تحت اشجارها او من تحت قصورها د هغې د ونو د لاندې نه به نهرونه بهیږي یا د هغې د بنګلو د لاندې نه به نهرونه بهیږي. الانهار، انهار جمع یې راوړه. دلته کې انهار څه ته وایي؟ نهر هغې ته ویلی شي دي کندې ته ویلی شي دا اوبه چې په دې ځمکه باندې بهیږي او کومه کنده وکړي. خو دلته تې ما فی الانهار دي. جنت هغه به داسې کندې نه ښه هغه به پرې هواره لار داسې رواني لکه راګاډه چې رواني یا مار چې داسې خویږي. نو مراد ترې دلته کې ما فی الانهار دي. او سورې محمد کې صلی الله علیه وسلم هغې کې چې دی نو بیا د دې نهرونو 4 نهرونو تذکره شوي ده. فیها انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم يتغیر طعمه وانهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مصفى. هلته به د صفا اوبه وي، د پیو به د شاتو به او د شرابو دا 4 نهرونه به ښه. نو پرې کې اشاره ده توسع د څښاک ته، یعنی هلته کې به څښاک هم فراخی که ته اوبس کې هم موجودي که پیس کې هم موجودي که شراب هم دي که ګبین دي شات دي هغه هم موجودي. او اوس ورپسې کلما رزقو کې پرې کې اشاره ده توسع د خوراک ته چې خوراک هم به پکې هر قسمه انواع هر قسمونه وي چې څه هم ته خورې فروټو کې نورو څیزونو کې. نو کلما هر کله چې رزقو ورکړی شي دیو ته منها د دې جنت نه من ثمرت رزقا من ثمرتین د میوو نه رزقا خوراک. کله چې دیوله د دې جنت نه د میوو نه خوراک ورکړی شي منها کې رها ضمیر د جنت ته راجع دی او یا را منها په معنی د فیها. کلما هر کله چې رزقو ورکړی شي دیوله منها یعنې فیها په دې جنت کې من ثمرت رزقا د میوو نه رزق
نو قالو وی بدیو هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې راکړی شو موږ ته من قبل مخکې. نو کلما رزقو دا رزقو مجهول صیغه ورکړی شي دیو ته، نو دی یو بله فایده ورکړه. فایده یې دا ورکړه چې دیو له به ورکړی کېږي نو د دیو دپاره به خدام همي، خدام به همي، نوکران به همي، هغه به دا خوراک راوړي او دیو ته به یې پیش کوي. نو قالو وی بدیو هذا الذي دا خو هغه میوې د خوراک دی رزقنا چې راکړی شو موږ ته من قبل مخکې کله، یعنی من قبل هذه الساعه د دې ټیم نه مخکې موږ له په جنت کې راکړی شو. نو دیو چې د دې نه مخکې کوم خوراک کړی نو هغه خوراک به بیا هغه میوې به بیا پیش کړی شي. نو دی و چې یاره دا خو لږ ساعت مخکې موږ له راکړی شوي، خو هغه به صرف شکل او لون رنګ او شکل به د دواړو چې دی نو دا یې وي، طعام ذایقه به مختلف وي. یا من قبل نو مطلب دا دی چې من قبل فی الدنیا مونږ له د دې نه مخکې دنیا کې راکړی شي. سړی دا خو د دنیا هغه امونه دي، دا خو هغه کیلې دي، دا خو هغه میوجات دي، فروټ دي. نو ورته وویلی شي چې شکل او رنګ خو یې د دنیا ده، ذایقه یې ورسته کوي، ذایقه یې جنتي ده. ځکه انسان فطرت دا دی چې دی یو مانوس سیز طرف ته دی راغب کېږي. وایي یو انسان ته داسې میوه نوم اغوستی و چې جنت کې به دا قسمه وي، دا د دنیا را به نه وي، دا به یو هم نه وي، نه به د دې رنګ او نه به د شکل یې د هغې به جدا رنګونه یو بل شی ته وایي چې په تندر یې وله مړه څه به وي نو وسته خو د هغې سره مانوسه نه وي، نو ستا طبیعت هغې طرف ته نه راغب کېږي. نو ځکه د جنت هغه میوې او په شکل او په لون په رنګ کې د دنیا د هغې په شانتي چې د دنیا د میوو سره ته مانوسه وي چې ستا میلان هغې طرف ته پیدا شي، تر هغې دپاره نیک اعمال وکړي، خو طعام ذایقه د هغې به دا بلکل مختلف وي. و اتو بی رابوړی شي دیو ته را میوې متشابهن هم شکله، شکل رنګ دا به یوي، طعام ذایقه دا به مختلف وي. بل ولهم او دیو لره به فیها پرې جنت کې ازواجن بیبیانې مطهرتن پاکیزه، ازواجن جنتي هورې هم او د دنیا را بیبیانې هم چې دا به د جنتي هورو سردارانې بیا مطهرتن دا به پاکي اخلاقی او جسمانی دواړه، اخلاقی او جسمانی دواړه، دا بول و براز، دا لاړې خراج کې وغیره، دا پوزه بهیدل، دا د دنیا بیماریانې دا به نه او نه به اخلاقی ګنده، اخلاقی ګنده چې ژبې سره هم سپی تړلی، په خاوند زبان درازي کوي او دغه شانتې لان توان په خاوند باندې کوي، اخلاقو کې به هم پاکي او دغه شان په جسم کې به هم پاکي. نو دا به الله تعالی دې جنتي له ورکړي. ځکه دنیا کې یا آخرت کې انسان چې د څه شي نه لذت حاصلوي نو درې قسمه څیزونه دي چې را درې انسان ته ښه په ارام میلاو شي، دا انسان ښه بېغمه شي. اعلی مسکن، نو جنت کې اعلی مسکن چې دی نو دا جنت دی، تجري من تحت الانهار، او دغه شانتې ورپسې اعلی خوراک، کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. نو دې کې د دې تذکره وشوه چې مسکن به هم اعلی جنت او خوراک به هم اعلی، او هر طالب دا وایي چې دا مسکن دی آباد زما په بیبیانو باندې ښایسته بیبي. نو ولهم فیها ازواج مطهرة، او دې لره پرې کې چې کوم دی ازواج مطهره همي پاکې بیبیانې به همي، نو بس ښه بېغمه وی، هېڅ پریشاني د انسان به هلته کې نه. البته یو خبره ده چې دنیا کې انسان ته بهتر مسکن هم کله کله میلاو شي، ده د چې کوم دی بهترین خوراک هم میلاو شي او بهترین بیبیانې ورته هم میلاو شي، خو دی هلته که ټیم په ټیم یېرېږي مړ نه شم، رمر خو خطره ده که نه چې دا سره نن پاتې شي او منټ ساعت کې چې کوم دی نو دا بیا ختمې، د انسان هېڅ ګرنټي دا نشته چېرې نن ته ځي سبا ته ځي کله ته ځي، نو دا یره د انسان سره نو مخکې الله وفرمیل چې جنت په هغې کې دا یره هم نشته ښه، هلته کې دا درې نعمتونه ستا لپاره به دائما وي، همیشه لپاره وي. وهم او دیو به فیها پرې جنت کې خالدون همیشه لپاره